أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ډیر زیاتو خوږو عزتمندو مخکې منګه اول د مؤمنان ذکر وشو د قرآن مجید کې په اول سر کې، دویم پسې بیا د بلې ډلې د کافرانو ذکر وشو او دریم د منافقانو تفصیلي بحث وشو. تقریبا په 13 آیتونو کې د هغې تذکره منګه وکړو، د هغې مختصر وضاحت منګه وکړو د خپل وس مطابق. دا اوس چې کوم آیتونه بیانېږي د دې ځای نه الله رب العالمین د دریو واړو ډلو ته اوس خطاب کوي په یا ایها الناس سره. الناس چې کوم دی نو دا عامو خلکو ته ویلی کېږي، که دا کافر دی، که دا مسلمان دی، او که دا یهودي دی، او که دا نصراني دی، او که دا منافق دی، او که هر څوک دی، خو الله رب العالمین هغې ته خطاب کوي په الناس سره. او ځینې خلکو په دې کې دا خبره کړله چې غالبا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول دی چې کله الناس ذکر شي نو په دې کې عام طور د مکې خلکو ته خطابي په یا ایها الذین سره د مدینې خلکو ته خطابي. خو صحیح خبره دا کمزوره تفسیر معلومیږي. صحیح خبره دا ده چې یا ایها الناس کله وویل شو د دې نه ټول خلک تی مراد دي، بس که دا هر څوک دي، دا مدینې خلک دي او که دا مکې خلک دي او که دا منافقان دي او که یهود دي او که نصارا دي، دا ټول خلک د دې نه مراد دي. نو دلته الله رب العالمین چې دا مخکې کومه ډلې ذکر شوې دا درې واړه مؤمنان دي که منافقان دي او که کافر دي، ټولو ته الله رب العالمین دعوت ورکوي. او هغه دعوت د څه شی دی؟ دعوت ورته دا دی چې تاسو د الله رب العالمین بندګي وکړئ. او د الله رب العالمین بندګي دلته په عبد سره ذکر کړل. نو عبدیت څه ته ویلی کېږي؟ بندګۍ ته ویلی کېږي. په دې مخکې موږ بحث کړلی چې عبد چې کوم دی دا غلامۍ ته ویلی کېږي، عبادت غلامۍ ته ویلی کېږي. نو عبد غلام ته ویلی کېږي. عبادت څه ته ویلی کېږي؟ امام قتاده رحم الله فرمایي چې د عبادت لپاره 3 شرایط دي. یو شرط هغې لپاره دا دی چې انسان چې کوم دی نو دا به د الله رب العالمین بندګي کوي، غفلت کې به زندګي نه تېروي. داسې نه چې بس سهار کېږي او ماښام کېږي او ورځ تېرېږي شپه تېرېږي او دی استغافل یې الله رب العالمین تر سره راګرځي نه. نو دا به یو خو دا چې الله ته به راګرځي، په یو ټیم کې به د الله رب العالمین عبادت به کوي. او دویم شرط ورله دا دی چې دا بندګي چې کوي دا رب، نو دا به صرف د یو رب بندګي به کوي، د هغه سره به شریکان نه جوړوي. داسې نه چې د رب بندګي هم کوي خو یاره دا بابا چې کوم دی دته هم کله کله سجده کول پکار دي، د هغه نوم هم کله کله اخیستل پکار دي. پیره بابا راورسېږي، دا ماشومان چې کله بلې نه ولیږي نو موږ څه وایو؟ پیره بابا راورسېږي. اوس خو د خلکو پرېښوده خو مخکې به وی نو پیره بابا چې د هغه دغه نه رارسي به دې غرونه راوړي نو هغه به وختي ولیدلی. الله وایي ستاسو سره دې مرۍ د رګون نه نږدې ما ته آواز کوئ. نو لہذا دویم شرط د عبادت دپاره دا چې دا به صرف د یو الله کې ده، بل څوک به دې سره شریک نه جوړی. او دریم شرط ورله دا دی چې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې. ځکه مناسب ماښام په بیان کې ووی چې یو عبادت ته کې په دې نیت باندې کې چې زه بندګي کوم د الله، خو مثلا دا 3 رکعاته مونځ یم زه 4 کوم ځکه مونځ دی که نه کوم خو د الله ته سجده کولی. نو نه، الله ته ډېر عبادت مقصود نه دی، الله ته هغه عبادت مقصود دی چې د الله حکم یې او د هغه پیغمبر په طریقه باندې. نو خدای وکړه چې الله ته وایي چې 1 رکعت وکړه نو هغه 1 رکعت عبادت دی، او که ته وایي چې 100 وکړو نو هلته بیا 100 رکعته عبادت دی. دا ګوره په دې باندې دومره دا ذهن کلیر کول غواړي
چې مثلا دا جماعت جوړول ثواب دی کنه موږ دا ثواب ګڼو خو که اوس موږ ته الله دا حکم وکړي چې جماعت ورغړوئ دا رغړول خو ورانه دی خو چونکې د الله حکم دی چې د الله حکم دی نو بس دا رغړول دغلته عبادت دی او چې پیغمبر ویل چې وای رغړو نو بس دا رغړول بیا عبادت دی داسې ما تاسو مثال وایم په دې باندې دومره ذهن بالکل کلیر کول غواړي چې بندگی الله رب العالمین زمونه زیاته بندگی نه غواړي په صحیح طریقه باندې رانه غواړي چې الله مونږ ته وایي الله فرمایي کنه چې الله ګوري خپل بنده ته ګوري چې دا څومره احسن عمل کوي تبارک الذی الله فرمایي کنه چې تاسو الله ګوري چې تاسو څومره خیسته بندگی کوي د الله نو ډیر دی نه خو چې په صحیح طریقه باندې امام قتاده رحم الله دریم شرط لدا وایو چې دا به د پیغمبر په طریقه باندې علامه ابن تیمیه رحم الله دا عبادت تعریف کړل چې عبادت او بندگی څه ته ویل کیږي نو هغه وایي چې فل عبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه چې عبادت چې کوم دی دا یو جامع نوم دی یو راجمع کوونکی نوم دی د هر هغه څیز یحبه الله چې الله اوس محبت کوي چې د الله خوښ دی ويرضاه الله پرې راضي کیږي اوس موږ له قاتل په کار چې لکه زه عبادت کوم هاي په دې زمانه الله راضي کیږي کنه راضي کیږي او دا زه چې کوم عمل کوم دا د الله خوښ دی او کله الله نه دی خوښ نو بیا نبی علیہ السلام بلار څه ذکر کړلی شرع په دې معاشره کې د رشتہ دارانو خیال ساتل چې کوم دینو په دې الله خوشاليږي رشتہ جوړول په دې باندې الله خوشاليږي د گاونډي خیال ساتل په دې باندې الله رب العالمین خوشاليږي دغه شانتي مشرانو قدر کول په دې الله خوشاليږي په ماشومان باندې شفقت کول په دې الله خوشاليږي خ تجارت کول چې کوم دی نو په دې الله خوشاليږي نبی رسول الله فرمایي چې تاجر الصدوق مع الصديقين والنبيين چې خ تاجر چې کوم دی دا د نبیانو سره پاسي دا به د الله رب العالمین د نیکانو بندګانو سره په قیامت کې راپاسي نو لہذا امام ابن تیمیه رحمه الله ویل چې عبادت دې ته ویل کېږي چې هر هغه عمل چې ته پوهېږې چې الله رب العالمین د عمل خوښوي او الله پرې راضي کېږي نو دقې ته ویلی کېږي عبادت که دا اقوالي یعنی خبرې کولی نو خبر مطالبه زمون الله څنګه کړه چې تاسو ښې خبرې کوئ وقولوا للناس حسنا خلکو ته ښایسته ښایسته خبرې کوئ بدې خبرې مه کوئ نو ښایسته خبره بیا هر سړی پېژني چې ښایسته خبره سره الله پې خوشحالېږي که دا افعالي څه کارونه کولی نو دا کار چې زه کوم نو آیا زه که فرض که په دې طریقه باندې وکړم الله به زما نه راضي کېږي که نه دا به زما نه خفه کېږي پیغمبر په دې راضي کېږي او خفه کېږي خو دا به هم کله کېږي دا هم د علم سره کېږي چې سړی په علم باندې قرآن باندې ځان پوهه کړي په سنت باندې ځان پوهه کړي ځکه هر څه موږ ته قرآن او سنت بیان کړي دي که نو دا چې موږ د الله په لار کې ورشو قرآن ته کښېنو احادیث زده کړو د الله په دین دپاره وځو په تبلیغ کې لاړ شو د جهاد په لارې کې لاړ شو مدارسو ته ورشو د علماو سره کښېنو دا خبرې زده کړو چې الله په څه راضي کېږي او الله په څه خفه کېږي د پیغمبر کم طریقه ده په دې عمل کې او کم طریقه یې نه ده نو لہذا کله کله موږ داسې یو چې موږ یو عمل کوو موږ ته پته نه چې الله په دې خوشحالي که نه خوشحالي خو موږ د ځانه جوړه کوو هغه ته بیا بدعت وایي او بدعت بیا ډېر قبیح عمل دی نبی علیه صلات وسلام دومره پورې فرمایي چې تاسو په بدعتي سړي له به عزت هم نه ورکوئ من وقر صاحب بدعت فقد عان على هدم الاسلام چا چې د بدعتي انسان عزت وکړو هغه له احترام ورکړو نو د هغه سره په دین ننولو کې مدد وکړو ځکه هغه دین د ننولو کار کوي او تا هغه له عزت ورکړو نو هغه پې ښه ور ډاډه کړی دین په ننولو باندې نو بدعتي سړي له به وایي عزت هم احترام به پې نه کوي علماو چې سلام به پې نه اچوي چې بدعتي سړی نو لہذا چې عمل کوو نو هر هغه عمل چې په هغې باندې الله خوشحالېږي د هغه رسولو د پیغمبر طریقه نو دقې ته عبادت ویلی کېږي نو دې معنی دا شوه چې زموږ ذهن دام کلیر شي چې عبادت صرف د مونځ صرف د حج صرف د روژې صرف د زکات د دې نوم نه دی دغه ډېر اعلی عبادت دي خو د دې سره سره د خپل 24 غنټې زندگی چې زمونږ ده که مونږ خوب کوو که مونږ یو خو که مونږ کاروبار کوو که مزدوري کوو که مونږ استازي کوو چې په دې ټولو کې مونږ د الله او د هغه د رسول حکم مونږ وپېژنو په هغې باندې روان شو دقې ته بندګي وایي د الله بندګي دقې ته وایي که نه مونږ چې وایو چې هلکه کامیابي د الله رب العالمین په پوره دین کې ده نو پوره دین دقې ته وایي ګوره چې زمونږ عقاید زمونږ عبادات زمونږ معاملات زمونږ اخلاقیات زمونږ معاشیات زمونږ سیاست د هر څه د قرآن د سنت په رڼا کې جوړ شي نو دقې ته بندګي وایي دقې ته عبادت ویلی کېږي
او امام ابن قیم رحم الله په دې عبادت باندې بیا یو دغم لیکل یو وړوکی غونته رساله هم لیکله عبودیت. نو هغې په آخر کې دا خلاصه راټوله کړه چې کل ما یرضی الله به والاجتناب من کل ما یسخطه الله، چې هر هغه کار کول چې الله په هغې خوشحالیږي. لنډه خلاصه یې دا ویله، هر هغه کار کول چې په هغې الله خوشحالیږي، او هر هغه کار نه منع کېدل چې په هغې باندې الله غوسه کېږي او الله پرې خفه کېږي. دقه عبادت دی، دقه بندګي ده. نو دا په هر ځای کې موږ او تاسو له پکار چې موږ زده کړو چې کوم څیز باندې الله خوشحالیږي او په کوم څیز باندې الله خفه کېږي. نو الله رب العالمین فرمایي چې یا ایها الناس، ای خلکو، ټولو خلکو ته، کافر د هغې ته هم دا خطاب دی چې خلکو اعبدو، تاسو بندګي وکړئ، ربکم، دا رب خپل، الذي، دا هغه رب خپل، دا رب کوم رب دی، الذي هغه رب، خلقکم چې تاسو پیدا کړي، والذین هغه خلک پیدا کړي، من قبلکم چې تاسو نه مخکې وو. نو چا به ویلی چې لکه منګه خو د خپل والدینو پیدا کړي، د والدینو نه منګه پیدا شو، زمونږ نیکونه د هغې نه پیدا شو. نو الله وایي چې نه، تاسو هم پیدا کړي، او ستاسو نه چې مخکې کومه خلک او ستاسو نیکونه او ستاسو ډر نیکونه او مخکیني چې کوم امتونه تېر شوي دي او کوم مخلوقات تېر شوي دي، دا ټول الله پیدا کړي، دا خالق الله دی. نو چې خالق الله دی نو هغه دې لایق دی چې تاسو د هغه بندګي وکړئ. من قبلکم چې ستاسو نه مخکې تېر شوي دي، لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه. دا لعل لفظ اصل کې په عربی زبان کې د امید دپاره راځي، چې لعل موږ وایو د دې معنا دا چې امید ده چې تاسو دا چل وشي. نو دلته اصل کې دغه ته چې سوچ کوئ چې لعلکم الله و چې کېدی شي تاسو کامیاب شئ، نو ولې الله څه شک دی؟ نو نه، د الله شک نه دی. دلته لعل چې کوم ځای کې د الله رب العالمین دپاره استعمال شي، نو دا په معنا د دې سره چې را د دې دپاره کوي، دا په معنا د کوي سره کوي، په معنا په عربي زبان کې دی ته وایي چې د دې دپاره، یعنی تاسو د الله رب العالمین بندگی وکړئ د دې لپاره چې تاسو د الله رب العالمین د عذاب نه بچ شئ. نو دلته د امید په معنا باندې نه، بلکې د یقین په معنا د الله په باره کې چې کله راشي. نو لعلکم، د دې لپاره چې تاسو تتقون، بچ شئ د عذاب د الله نه. الذي، الله هغه ذات دی، جعل لکم الارض فراشا، چې ګرځول له ستاسو دپاره ځمکه فرش. دلته د الله رب العالمین د وجود او د الله د موجودوالي دلایل ذکر کوي، چې د الله رب العالمین موجود دی. زموږ سره دلیل څه شی دی؟ نو دلایل دقه دي د الله رب العالمین په دې آیاتونو کې بیا د الله رب د خپل وجود او د خپل موجودوالي هغه دلایل ذکر کوي. یو باندچی چې کوم دی نو هغه د الله رب العالمین د موجودوالي د دلایل د خپل دلیل ذکر کړی دی. هغه وایي چې البارة تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر، چې ګوره چېرته څه پچې مچې پرتې نو دا په دې دلالت کوي چې په دې لار باندې اوښان تللي. دلته خو اوښان نشته، خو چونکې عربی به نو هغه اوښانو ذکر کړی دی. نو موږ وایو چې هلته پچې مچې پرتې نو موږ وایو چې هلته به چېرته ګډې بیزې په دې ځای باندې تللي. او آثار الاقدام تدل علی المسیر، د قدمونو چې کله نښې مخې یې چېرته آثار په واوره کې څوک تللی یا په خټو مټو کې چېرته داسې تللی، نو موږ وایو لکه په دې ځای باندې څوک داسې تللی دی. دا قدمونه په دې دلالت کوي چې په دې باندې څوک تېر شوی دی. او بیا فرمایي چې فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر. نو چې موږ وګورو چې دغه څیزونه په دې دلالت کوي، نو دا غټ اسمان برجونو والا چې دا لوی چت والا اسمانونه ولاړ دي بغیر د ستنو نه، او دا غټو لار والا ځمکه موږ یو، نو دا خو موږ ډېر محدوده ځمکه یو، دا به څومره ځمکه وي؟ دا لوی ځمکه، غټو لار والا ځمکه. او دغه دریابونه چې دا موجونه وایي، موږ دا معمولي سیند نو کندا چې دا چپې وایي چې دا چا په قدرت باندې روان دی. نو دا سړی وایي چې آیا دا اسمان او دا ځمکه او دا دریابونه چې دا دومره غټې نښې دي، دا دغه لطیف الخبیر او د الله رب العالمین په وجود باندې دلالت ولې نه کوي؟ پکار چې موږ دا سوچ وکړو که نه چې دا څیزونه د اوښ په موجودګۍ باندې یا قدمونه د انسان په تلو باندې دلالت کوي، نو دا ځمکه او اسمان او دا غرونه او دا غټې لارې او دا دریابونه
پکار چې بدی کې موږ سوچ وکړو چې دیم څوک خالق شته او دا هغه پیدا کړی دا هغه په قدرت باندې روان دي. دا د الله رب العالمین د موجودوالي دلایل چې الله موجود دی په دنیا په دا کائنات چې کوم دی دا د ذات جوړ کړل چې هغه موجود دی موږ ته په نظر باندې راځي خو د مؤمن نه خدای چې مؤمنون بالغیب دا په غیب او په نالیدلو څیزونو باندې دا ایمان لري نو زموږ په ایمان دی. دا دلایل الله رب العالمین د خپل موجودوالي ذکر کوي چې تاسو دې رب بندگی ولي وکئ ځکه وکئ الذي چې دا هغه ذات دی جعل لكم چې ته پیدا کړي د ستاسو لپاره ګرځولي د ستاسو لپاره خوره کړي د ستاسو لپاره لار د ځمکه فراشن فرش دل جوړ کړی دی همواره ځمکه ګوره داسې ځمکه موږ جوړه کړله چې نه بیخي داسې سخته ده چې موږ یې راکنستی هم نه شو کرونده پکې نه شو کولی یا پکې ځان له کور نه شو جوړولی یا پکې لار ځان له نه شو جوړولی دومره سخته هم نه ده خو دومره نرم هم نه ده چې سړی پکې خپې ږدي وسته پکې ډوبېږي. نو دا د الله رب قدرت نښې دي که نه نارمل موږ له داسې دنیا جوړه کړله چې زموږ د ضروریاتو د پوره کولو لپاره کافي ده بهترینه برابر ده. والسماء اسمان جوړ کړی دی ګرځولی د پاره ستاسو بناء چت اسمان راله چت جوړ کړی بهترین چت دی. دا د الله خیمه ده ګوره د الله په خیمه کې موږ اوسېږو الله موږ پیدا کړي بر راله چت جوړ کړلی لاندې راله فرش جوړ کړلی او داسې فرش دی چې ګوره نه بیخي داسې هوار دی چې بیخي بس هېڅ داسې یو دوړه نه ښکاري نه ښکلي غرونه هم پکې ښکاري ښکلي بوټي هم پکې دي زموږ لپاره د ضرورت مطابق نرم هم ده او د ضرورت مطابق مضبوط هم ده او دومره ده چې موږ له فصل هم رازرغونوي او د بر راباندې بهترین چت جوړ کړی دی ښکلي ښکلي غرونه پې جوړ کړي دي. وانزل من السماء بیا را نازل کړي دی اسمان نه را نازلې د اسمان نه راورئ د اسمان نه ماء اوبه نو فاخرج به راوباسي دغه اوبو په ذریعه باندې من الثمرات میوې رزقونه د خوراک څیزونه رزقا لکم د پاره د خوراک ستاسو. نو چې دا دومره لوی بادشاه دی چې هغه اسمان هم جوړ کړلی ځمکه هم جوړه کړله زموږ لپاره خیمه جوړ کړه الله په خیمه کې موږ اوسېږو موږ یې پیدا کړم یو موږ له رزق هم راکوي دا هر سره الله کوي. څوک د چا په کوټه کې اوسېږي موږ ته څه وایو موږ وایو هلکه دا فقیر دی نو موږ د الله فقیران یو که نه یو او چې الله راته څه وایي نو حق به کوو که نه به کوو د الله په کوټه کې ناست یو که نه هغه زموږ رب دی زموږ مالک دی نو لهذا چې د الله په خیمه کې اوسېږو د الله په کور کې اوسېږو نو بندګي به د چا کوو د حق رب بندګي به کوو. او لهذا چې الله دومره لوی ذات دی نو فلا تجعلوا تاسو مه ګرځوئ مه جوړوئ د الله رب العالمین سره لله د الله دپاره اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو ښه پوهېږئ په دې باندې چې د الله رب العالمین سره څوک شریکان نشته نو د الله سره شریکان مه جوړوئ او د الله سره شریکان شریک جوړول دا ډېره باریکه توحید مسله ده او توحید چې کوم دی دا د عقیدې مسله ده د زړه د عقیدې سره تعلق ساتي او عقیده دومره بنیادی چیز دی ضروري چیز دی څو پورې چې عقیده برابر نه وي هېڅ قسم عمل الله نه قبلوي. که نه ګوره دا امریکا او دا یهود او نصارا که موږ تاسو وګورو که دا رفاهي کارونه څومره کوي تاسو که موږ وګورو د کالجونو له د یونیورسټیانو له د سکولونو له دا رفاهي فنډونو له څومره ډېر ورکوي اکثر دا پراجیکټ یې ورکوي که نه دا روډونه جوړوي لارې جوړوي په لار جوړولو کې څومره لوی ثواب دی خو الله رب العالمین د هغې اعمالو باره کې څه و چې هباء منثوره هسې هوا ده بس په دې هوا کې الوځي نو څه فایده یې نشته موږ وایو که نه چې هلکه هندو ستړی او خدای ناراضه نو هسې به کوي خو فایده یې نشته. نو بنیادي چیز چې کوم دی دا عقیده ده او په عقیده بنیادي عقیده بیا دا ده چې الله به یې ومنې توحید د الله سره به هېڅوک هم شریک نه ګڼې. د دې وجې نبي علیه صلات وسلام به منع کوله خلک به د معمولي شرک هم چې په چا کې ولیدو نو هغه یې منع کوله او نبي علیه السلام دا وه چې ریا هم تاسو مه کوئ د ریا لپاره عمل مه کوئ دا هم وړوکی شرک دی. یو ځل یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې وفرمایه داسې عرض وکړو چې ما شاء الله وشئت بس هغه چې الله وغواړي هغه به کېږي او هغه څه چې ته یې وغواړې هغه به کېږي. رسول الله منع کوي نه داسې مه وایه اجعلتنی ندا لله تعالی تا زه د الله سره شریک کړم زه څوک یم خو د الله بنده یم داسې وایه چې ما شاء الله هغه څه به کېږي چې څه الله وغواړي زه خو بنده یم د الله. نو پیغمبر چې کوم دی عظیمه هستي ده پیغمبر وایي ما هم ورسره نه شریک کې چې پیغمبر ورسره نه شریک کې نو بل انسان یا بل بزرگ
یا بل څوک یا کان او یا ګټ او یا بل څوک بابا دا شریک کول خو به طریقه اولاد الله رب العالمین سره بالکل حرام قطعی حرام دي او ناجایز کار دی. د دې وجنا توحید چې کوم دی نو دغه ته ویل کی چې الله رب العالمین بالکل یو به مني. د دې وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام فرمایل د بخاری حدیث ته چې الله فرمایي حدیث قدسی دی چې ځکه باران وکم نو ځنې خلک دغه باران په وجه باندې کافران چې ځنې خلک مؤمنان پاتې شي. مؤمنان هغه خلک پاتې شي چې هغه دا خبره وکي چې مطرنا بفضل الله ورحمته چې کله باران وشي دا وای چې الله رب العالمین په موږ باندې باران وشو باران په موږ باندې وشو د الله په فضل او دغه په رحمت باندې را باندې باران وشو. نو الله رب العالمین وایي فرمایي چې دی انسان زما بندگی اختیار کړه زما بنده شو او د ستور نه انکار وکړو د ستور د بندګۍ نه انکار وکړو باغی باندې کفر وکړو. نو په الله ایمان نه اورل پکار دي د مخلوق نه کفر کول پکار دي د الله دا تقاضا ده. او چې کله باران وشي او دا انسان دسی وای چې پمنګ باندې باران وشو موترنا بنو کذا چې پمنګ باندې باران وشو د پلاني ستوري د پریوتلو د وجنه پلان ستوره پریوتم دا غستوره چې کله پریوت نو بس د بارانونو ورځ رااله هغه ستوري دا کارو کو جره باران وشو. نو نبی رسول الله فرمایي چې الله فرمایي چې د سړی بندگی وکړه ایمان راوړ په دې ستوري باندې او زمانه کفر وکړو. لہذا چې کله باران وشي نو ځنې خلک مؤمنان شو ځنې خلک کافران شو. ګور دمره لطیفه مسله دا مسله مونږ ته کله کله مونږه داسې کوو زمونږ داسې زون ته خیال نه مونږ لکه په پلاني قبر باندې اوبه واچولې نو بس باران وشو نو معنا دا چې د قبر د باندې باران وکړه د باندې الله وکړو. کله کله زمونږ ماشوم وشي نو مونږ وایو چې هلکه بس پلاني پیر بابا له لاړو پلاني پیر له لاړو او پیر صاحب چې کوم دی نو هغه د هغه په وجه باندې الله بچی راکړه. نو لکه هغه ته ولې نسبت کوي الله ته ولې نسبت نه کوي؟ اصل خالق خو الله دی. خدا شیطان مونږ دوکه کوي په دې بندګۍ کې کله کله مونږ دوکه کوي چې مونږ دا بندګۍ مکو کله کله هغه مونږ په دوکه کې واچو چې لکه ته ډېر تقوادار انسان یې نو په تقوا کې مونږ دې حد ته ورسو چې هغه مونږ کفر ته ورسو زموږ عقیده ایسته خرابه کی. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو جایو ذنب اعظم چې ټول لوی ګناه څه شری وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې انت دو لله ندا وهو خلقک ټول عظیم ګناه دار چې ته د الله رب العالمین سره شریک جوړ کې او حال دار چې دغه الله ته پیدا کړی الله یې او بیا اوس شریک بل څوک کې دا ټول لوی ګناه ده. ادینه بل غټ ګناه نشته دا شرک دی او شرک الله رب العالمین نه معاف کوي. مولا علی قاری رحم الله په شرح د فقه اکبر کې لیکلی چې د دې ند نه مراد الله چې فرمایي چې لا تجعلوا لله اندادا سواء كان من الاصنام او من الانام. د دې نه وايي دا نه د مراد چې الله سره ته بوتان صرف شریک کې دغه بوتان ته چې عبادت کې دام د الله شریک کولی خدای الله په مقابله کې د پلار خبره منل د الله په مقابله کې د مور خبره منل د خزي خبره منل د خاون خبره منل د بچی خبره منل د ملک خبره منل د بادشاه خبره منل د برګډیر او د کرنل خبره منل د الله په مقابله کې دام د الله سره شریک کولی یوازې د بوتان نه دی مراد. نو لہذا هر ځای کې به الله رب العالمین حکم ته د پیغمبر طریقې ته ګوري دغه عبادت ته او که دغه نه کوو نو بیا کدار چا خبره مونږ د الله په مقابله کې مونږ دغه به شرکی. لہذا د شرک نه ځان ډېر زیات ساتل پکار دي. الله رب العالمین فرمایي چې ولا تجعلوا تاسو مگر ذو لله الله لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ په څه باندې پوهیږئ چې انه لا ند له په دې خبر تاسو پوهیږئ چې د الله لپاره څوک شریکان نشته دي او یا تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ چې دا کوم شریکان چې تاسو د الله سره جوړ کړی نو دا د الله سره همسر نه دي د الله مقابله نشي کولای هغه د الله شان نه دي هغه په خپل الله پیدا کړی هغه ځان نشي بچ کولای ان تاسو به څه بچ کی. نو لہذا د ټول نه مخکې موږ له پکار دي چې خپل عقیدې صفا کړو د هر ښه کار نسبت دا موږ ډایرک الله ته کوو چې بس د الله فضل الله را بندا دا رحم را بن الله وکړو. موږ کله کله داسې وایو چې هلکه په الله بشي په تا بشي دا خبره ګوره هم د شرک ده داسې به نه وایو دا خبرې به د خپل زبان نه به دا خبرې وباسو هر شی چې څه شراته میلاویږي بس الله ته به نسبت کوو دغه ته خالص توحید وایي. نو الله دې موږ صحیح موحدین جوړ کړي.
بیا ورته وکشي یا ایها الناس اے خلقو عبدو بندگی وکي عبادت وکي ربکم در رب خپل الذي د هغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړي والذین او هغه خلق پیدا کړي من قبلکم چې مخکې تاسو نه تیر شو دي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بچ شئ د عذاب د الله نه الذي الله هغه ذات ته جعل چې پیدا کړی دا غوړولې دا جوړه کړې ده لکم ساز لپاره الارض ځمکه فراشن فرش بستره فرش والسما پیدا کړې ده ستاسو لپاره اسمان بناء چت وانزل او نازل من السماء د اسمان نه ماء فاخرج به راوباسر دې په ذریعہ باندې من الثمرات میوه رزقا لکم لپاره د خوراک ستاسو نو فلا تجعلوا نو چې کله داسې قصه چې الله رب العالمین د هر څه کوي نو فلا تجعلوا تاسو مګرځوئ لله د الله دپاره اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو ښه پوهېږئ په دې باندې چې د الله سره څوک شریک نشته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم